الرحمن الرحیم. محمد شفیق امینی امیدوار ان 29 PK 89. حقیقت دا دی چې په دې وطن کې د 75 سال نه چې دا وطن په کومه نظریه او بنیاد باندې جوړ شوی چې هغه دا چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله. پنځو یو کالونه هغه نظام چې دی هغه شاته شوی دی او نور ناری دی تحریک لبیک پاکستان د پاکستان چې کوم خپل اصل بنیاد دی په دغه ناره باندې ذکر راځي چې مونږ وایو ک نظام بدل شي نو دا کوم سيزونو د پاره چې د عوام خپل نظریه خرسي او د کم ټرانسفارمر د پاره او د کم لاري کوسې د پاره چې د عوام خپل ضمیرونه خرسي نظریه د نظام په برکت باندې بادا الله کریم جل جلاله دی له په عزت سره کور ته وروړي ځکه تحریک لبیک پاکستان خپل منشور پیش کوي چې هغه د اسلام پاکستان او عوام اسلام ځکه اول دی چې د اسلام بهار راشي بیا به مظلوم ته حق ملاويږي د ظالم گریوان ته بلا سچولي کیږي ورپسې پاکستان په دې وجه باندې چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی ځکه په دې او د دې وطن مینه چې دا الحمدلله زمونږ پر رګ کې موجوده ده چې دا په هغه نظریه باندې آزاد شوی دی د کم نظریه د پاره چې محبوب علی السلام د هوت په موقع باندې په خپل نیازبین جسم مبارک باندې کانی برداشت کړي نو چونکه عوامو ته بنیادی حقوق رسول چې دی د تحریک لبیک منشور دی او دا به ال رسیږي چې اول د اسلام دغه نظام او دا چې کوم بهار دی دا راشي او دا کم فرسوده نظام چې پاغي کې دوی د غریب سودا کوي د غي د ضمیر سودا کوي د ظلم بازار ګرم کړي دا ختم شي نو ان شاء الله تعالی هر غریب تبا د هغه حق په خپل کور کې هغه ته په عزت باندې ملاويږي دا هم دا چې کوم نظام روان دی د دې نظام بنیاد هم دا دی چې دی کې غریب تروي مالدار تروي کومګه داسې وکړو چې مونږه د خپل منشور چې دی د اسلام مطابق کو نو پاغي کې بیا د وخت بادشاه چې وي هغه صرف په یو سورلې باندې تر بیت المقدس پورې زی او هغه کې کله د غلام نمبر وي او کله د نمبر وي چې کله دا سرمایدارانه او دا وډیرانه سیستم وي نو په دې کې چې زر کال نورم تیر شي نو د غریب به اوماغ عمره مظلوم به مظلوم پاتې شي ظالم به ظالم پاتې شي مالدار به مالدار وي نور به زیات هغه اسباب او وسایل سیوا شي او غریب چې دی به ورځ په ورځ باندې د بد او سپیرې ورځ سره مخامخي ځکه لبیک چې خبره کوي دا د چهرو د تبدیلی نه کوي بلکې د نظام د بدلون کوي.